د سیم کارت نه به ګانې والا رنګټون څنګه ختموئ؟ مونږ چې چاته کال کوو او هغې نه مخکې هغه ګانه چې ده هغه غږېږي چې څومره هغه ټلیفون نه یې راوچت کړی نو هغه ګانه غږېږي. دغه شانتې مونږ په خپل دغه باندې سیم کارت باندې چې دی هم دغه رنګټون لګولی مونږ ته چې څوک ټلیفون کوي نو هغه ته ګانه چې ده هغه غږېږي. نو دا ګانه داسې ده لکه دا ته نه اورې خو تا ته چې څوک ټلیفون کوي هغه دغه ګانه اوري لکه تا هغه کس چې دی هغه هم په ګناه کې اخته که په خپله خو په ګناه کې اخته وي. نو که هر چا دا لګولی نو دا له خپل موبایل نه چې دی دا قسمه شیونه ختم کوي. اگه تاسو تلاوت لګولی نعت یې لګولی بیان یې لګولی هغه ورسره هم ختم کوي. لکه بیخي صفا کوي ساده رنګټون چې دی دا ولګوئ که تاسو تلاوت لګولی نو هغه تلاوت چې دی هم ځای ته نه وررسي ځکه تا ته خو دا پته نه لري چې کس دا تلاوت چې دی دا پوره واورېدل او ته د هغې نه وروسته چې دی هغه ټلیفون نه اوچت کړي. خو ټلیفون چې دی په هر صدم کې چې دی تا خپل ټلیفون نه اوچت کړو نو هغه دغه تلاوت چې دی هغه هم په نیمه کې کټ کېږي. نو دا چې دی دا تاسو د خپل موبایل سیم کارت نه چې دی دا تاسو ختمولی شئ. په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم خو دا ویډیو معلوماتي ده مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي ځکه دا یو ګناه دی او دا داسې ګناه دی چې ته بل په ګناه کې اخته کوې چې تا ته څوک ټلیفون کوي نو هغه دغه ګانه اوري که تا ته هغه د غم خبره کوي که د خوشحالۍ خبره خو هغه ته د مخکې نه چې دی دغه ګانه چې ده دا به غږېږي. نو دا څنګه ختمېږي دا ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم خو ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو د ورید نمبر نه چې دی د دې نه به څنګه ختموئ د ټولو کنیکشنونه درته ښیم خو اول نمبر چې دی د ورید نه که د ورید نه تاسو ختموئ نو د هغې لپاره چې دی تاسو چې کوم ځای کې نمبر لیکئ په هغه ځای کې چې دی تاسو به ولیکئ 71 کوم ځای کې چې نمبر یې ستاسو د ملګري تاسو ملګري ته تاسو سینډ کوئ نو په هغه ځای کې به تاسو 71 چې دی دغه به ولیکئ. بیا به لاندې په میسج په ځای کې چې دی RBT بیا به خالي ځای به پکې وکئ سپیس په صفر باندې چې دی فاصله پکې راشي هغه به وکئ. بیا به او او اف په ولیکئ چې دغه یې ولیکلو دی ورسینډ کړو نو هغه به ختم شي لکه د ورید سیم نه چې دی دغه رنګټون چې دی دا به ختم شي. بیا ورپسې چې دی تاسو د یو پون نه چې ختموئ نو د یو پون دپاره چې دی تاسو به 3 چیګانې چې دی هغه به لیکئ. کوم ځای کې چې نمبر لیکلی کېږي په هغه ځای کې به 3 چیګانې چې دي دا به ولیکئ. په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي په هغه ځای کې به ولیکئ UNSUB دا چې دی دا به ولیکئ او دا به ورته ورسینډ کړئ. دغه UNSUB چې دی ورسینډ کړو نو ستاسو د یو پون سیم نه چې دی دغه رنګټون چې دی دا به ختم شي. بیا ورپسې دی موبلینګ نمبر چې کوم دی په موبلینګ نه چې دی د هغې نه به یې ختموئ په دغې دا څنګه چې دی UNSUB دا به هم په هغې کې هم ولیکئ په هغې کې به ولیکئ خو د هغې دا کوډ دی چې 230 چې دی 230 ته به دا سینډ کوئ 230 په ولیکئ او هغې ته به دا ورسینډ کوئ نو ستاسو کوم موبلینګ دغه چې دی کنیکشن چې دی سیم کارت چې دی د هغې نه به هم دا رنګټون چې دی دا به ختم شي. بیا ورپسې د زونګ نه د زونګ نه که تاسو ختموئ نو زونګ نه چې دی په هغې کې به هم ولیکئ UNR به ولیکئ خالي UNR چې دی دا به لاندې ولیکئ او په کوم ځای کې چې نمبر لیکلی کېږي په هغې کې به 230 چې دی په هغې کې به ولیکئ 230 په ولیکئ نو د 230 نه وروسته چې تاسو ورسینډ کړو نو د کوم زونګ سیم چې دی د هغې نه به دا ختمه شي. بیا ټلینار سیم دی د ټلینار سیم نه که تاسو ختموئ نو هغې نه به هم دغه شانتې ختمېږي UNSUB دا چې دی دا په لاندې په میسج کې ولیکئ U به ولیکئ N به ولیکئ او SUB چې دی ولیکلو بیا به 230 ته چې دی هغې ته به ورسینډ کړئ چې ورسینډ وکړو نو ستاسو د موبایل نه چې دی دغه رنګټون چې دی دا به ختم شي. نو د دې سره به 2 فایدې تاسو ته میلاو شي. یو چې دی تاسو به د ګناه نه بچ شئ بل دا ستاسو نه چې کومې فضول پیسې خرچه کېږي په دې باندې ځکه د میاشتې چې دی د دې سره پیسې چې دي هغه کټ کېږي هغه پیسې چې دی هغه به هم ستاسو نه کټ کېږي. نو دا به خپل سیم کارت باندې چې دی دا کوډونه لازم وای چې دا قسمه شیونه چې دي دا ستاسو په سیم کارت باندې نه لګي او ساده رنګټون چې دی چې هغه ستاسو په سیم کارت باندې ولګي.